دا کاروایان به نورم زیاتېږي. زموږ کال خو نوی چالو شو خو زموږ چې کوم جذبه ده دا به نورم دغې نه ښه کېږي. تاسو وګورئ اوس ریسنټلي موږ خلکو ته کورونه واپس کړل، د هغې جایدادونه مو واپس کړل. زه کله نه راغلی یم CCP صاحب راغلی چې موږ تاسو صدق کوو چې د هېچ چا سفارش موږ ته نه دی په کار. تاسو راشئ، تاسو موږ خپله اورو، خو که بیا هم تاسو سره ډېرې زیاتې پیسې نو بیا زه څه جواب درکولی شم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو په سوشل میډیا باندې ګورئ چې خلکو ته کم قبضه شوي کورونه هغه متاثره خلکو ته واپس شو. همدغه شان که په جرګو کې چا پیسې اخیستې وي پولیس منډه کړې ده، هغه پیسې هم خلکو ته متاثره خلکو ته واپس شوي دي. خو د بعضې خلکو متاثره خلکو وینا ده چې بعضې خلک موږ نه د پیسو ډیمانډ کوي چې پولیس افسر سره به دې میلو کړو یا به ستا وینا شفارس وکړو. همدغه شان بعضې د خلکو هم دا وینا ده د متاثره خلکو چې پولیس چې پاڼې وغواړي بیا زموږ کار زر کیږي. همدغه حوالې سره به موږ راځئ SSP اپریشن پېښور فرحان صاحب سره تفصیلي خبرې کوو، دغه ټول سوالات جوابات تاسو سره په خپل ډیجیټل باندې شیر کوو. فرحان صاحب دا راته ووایي چې نن سبا کوم پولیس بریک ډاون شروع کړی دی د منشیاتو حوالې سره، تر اوسه پورې څونه منشیات پولیس برآمد کړي دي، څونه کاروایانې کړي دي؟ څنګه چې تاسو خبرې چې موږ چې کوم د منشیاتو کریک ډاون دی دا زموږ د آیس مارو خلاف سپیشل چې کوم آیس خرڅوي د دې چې کوم پیډلرز دي دا ټول په ټاپ پرایورټي باندې دي. موږ د تاڼو په لیول باندې لیسټونه هم جوړ کړي دي، هغه الریډي اریسټ کیږي او انشاءالله زموږ چې کوم تاسو به ګورئ چې کوم پرفارمنس دی د آیسو خلاف یا د موږ وایو چې د ټول نه غټه مسله چې موږ ته جوړیږي په دې سوسایټي کې هغه د آیسو ده. د دې پیډلرز هم شته، د دې استعمال والا هم شته. زموږ لومبی افرټ په چې کوم د دې پیډلرز دي خرڅوي یې ډیلرز چې کوم دي هغې باندې دی انشاءالله. زیاتر که موږ وګورو د نشي افراد چې کم دي د ډانس پارټي ګولې دې کې یو سوشل میډیا باندې وایرل شوی و یو ویډیو چې کې هغه زنانه چې کوم هغې علاج دپاره هم دغو کې ډانس پارټیانو باندې پولیس هم کې ریک ډاون شروع کړی دی. دا ډانس پارټي ګولې چې کومې دي دا هم یو آیس نشه ده. بالکل جی، دا چې کوم اکټیسیپلز دي تاسو چې کومه کیسه کوئ بالکل دا شته او د دې یوز هم روان دی. تاسو خبرې چې موږ کریک ډاونز داسې کړي دي. موږ د دې نه علاوه چې کوم شیشه کیفیز دي چې کوم موږ ته شکایت میلاو دي چې دې ځای کې دا مسلې دي نو په هغې ټولو باندې کریک ډاون روان دی او دا هم په هغې کې انکلوډډ دي چې کوم زموږ د تاسو ته پته چې کوم مین ایشو دا روانه ده یو سپیسیفک مارکیټ دی چې هغه ځای نه موږ ته لګي چې دا مسله روانه ده. نو د حیات آباد چې کوم ASP دی SHO دی ټول ته دا ډایرکشن شوي دي او الریډي په دې کې اکشن اخیستلی شوي دي. د هغه ظالمانو خو ملا ماته شوه، کله نه تاسو چارج اخیستی دی، کامیاب کاروایانې کېږي، لګیا دي، پیسې هم خلکو ته واپس شوې. ناممکنه خبره، پیسې څوک والي بیا نه واپس کېږي. دغه شان جایدادونه چې په هغې کې موږ سوشل میډیا باندې د زنانو ویډیو هم وکتې، د نارینو هم موږ وکتې چې هغوی د پولیس شکریه ادا کوي. داسې کاروانې به نورې هم مسلسل به روانې وي. انشاءالله جی تاسو وګورئ چې کله نه CCP صاحب راغلی دی د اګست نه دا پرفارمنس چې کوم دي دا چې کوم کاروانیانې دي چې کوم زموږ ډېر زیات زور دی سره چې کومې کونډې دي زموږ خویندې دي چا سره یا غریبانان دي چې هېڅ اسره یې نشته هغوی ته موږ ټول نه ډومبې ولاړ یو چې ستاسو مدد به موږ بالکل کوو. نو دا کاروایان به نور هم زیاتېږي. زموږ کال خو نوی چالو شو خو زموږ چې کوم جذبه ده دا به نور هم دغې نه ښه کېږي. تاسو وګورئ اوس ریسنټلي موږ خلکو ته کورونه واپس کړل، د هغې جایدادونه هم واپس کړل. تاسو چې کوم لګیا دی پولیس په پولیس لاین کې ناست دی، خلک راځي تاسو له درخواستونه درکوي، کلي کچېرې نکاح هم کېږي، SP لګیا دي خپل سرکلو کې کوي. خو تاسو په تېر انټرویو کې یو وعده کړې وه، کمنټس کې ډېر دوستان ضعیف العمر خلک تپوسونه کوي چې یاره SSP صاحب ویلي وو چې زه به هم په تانو کې یو کلي کچېرې نکاح به زه کوم. هغه حوالې سره به تاسو څه وایئ؟ ښه جی، موږ هسې کوو خو کلي کچېري په منډې باندې او په تھرزډې باندې دلته چې کوم زموږ پولیس لاینز دی دې ته خلک راځي او نو تاسو وګورئ که ته زه به غواړم چې تاسو کوم میډیا والے ضرور راشي زموږ کلي کچېري وګورئ. هغه موږ ډېر په زموږ هسې هم خلک زموږ دپاره ډېر عزتناک کوي، موږ ډېر په عزت کې نولې د خبرې اورو او هغې خلاف بیا موږ تپوس هم کوو چې دا کوم کلي کچېري کې یو شکایت راغلی و هغې کې څه وشول. نو بالکل د تاڼو والا دی زموږ خو موږ دا هم کوو چې کوم د آفس څه کار دی یا د نور څه کارونه هغه کوو. خو زما شته بالکل دا واده ده، زه به یې کومه، زه به یو ځل تاڼې ته راځم، یو تاڼه پکې موږ خوښه کړې ده نو انشاءالله یو کلي کچېري به هلته هم کوو او الریډي کلي کچېریان SPs کوي، DSPs یې کوي نو یو به کوو انشاءالله. بالکل فرحان صاحب د قبضه مافیا خلاف، سودخورو خلاف چې څومره کاروایانې دي پولیس ښه تیزۍ سره وکړي، خو که همداسې خلک د پولیس په داسې خلکو پشپناهي کوي یا په دې کې انوالو وي چې هغوی لګیا وي سود هم کوي او ځمکې هم قبضه کوي، نو د هغې خلاف به هم لیسټونه جوړېږي.
حاجی تاسو د پولیس خبره کوي نو که زمونږ اهلکاران ګوره دا خو الاؤډ نه دي وایي ته تنخوا میلاویږي او هغوی دا کارونه کوي بالکل جی هغې کې تاسو ګورئ موږ انکوایریان هم کوو چې کله موږ ته یو کمپلینټ راشي چې دې کې پولیس والا د سپورټ کې دی هغوی باندې سپیشل انکوایري کېږي او که د هغه ګناهګار وي نو بالکل سزا ورته میلاویږي. د چې پاڼې زیات تر پتانو کې دا خبره جوش او جذبې سره روانه ده، تسلسل دی روان دی. متاثره خلک هم پولیس ته دا وایي چېرې چې پاڼې به درکمه خو زموږ دا کار لږ زر وکړه یا نه کېږي ویې کراله. خو بعض اوقات پولیس هم دغه متاثره خلکو ته هم وایي چې چای پاڼې راله راکړه چې دا کار دې نه کېږي زه یې دله وکړمه. نو د متاثره خلکو وینا ده چې موږ خو خپله پاڼې څکلې ده او چې هم پرېښې ده، نو که چېرته په دې باندې پولیس کار کوي او دغه شی ختم شي نو څنګه به مخکې کار کېږي؟ چای پاڼې دا مې ډېر عجیبه ورډ تاسو استعمال کو زه هم په لومړي ځل اورم چې چای پاڼې داسې ده. تاسو ټول خلکو ته داسې په زه کیمره باندې ولاړ یم زه به وایم خلکو ته چې داسې څه شکایت وي تاسو نه څوک پولیس والا پیسې غواړي بالکل راتلی شي زما افیس کلاو دی، زما د سی سی پي صاحب افیس کلاو دی، د ایس پي افیس کلاو دی. موږ چې کوم مدد کول غواړو دا د دې دپاره څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې داسې بې اثره خلک چې چا سره ظلمونه شوي دي داسې کونډې زموږ خویندې چې چا سره ظلمونه شوي دا د هغوی دپاره موږ کول غواړو. نو دا ټول پېښور چې کوم زموږ اوسېدونکو دي دې ته دا پیغام دی که تاسو کله ولګي چې تاسو نه پولیس پیسې غواړي یا تاسو تنګئ ضرور راشئ زموږ دفتر 24 غنټې کلاو دی تاسو دپاره. تاسو هسې ورځ راشئ د منډې ورځ راشئ تھرزډې پر ورځ یا هسې راشئ تاسو وګورئ چې څومره خلک موږ دلته اورو څومره ته خلکو ته موږ مسلې حل کوو. حیات آباد کې هم دغه شانه بابیل والا 100 روپۍ اخیستې وې چې هغه بیا تاسو لین ته کلوز کړل، هغې له باقاعده تاسو سزا هم ورکړه. عوامو ته چې کوم د پېښور غیور عوام دي هغوی تاسو ته سترګې دي کله نه چې سی سی پي صاحب چارج اخیستی دی د مینې محبت اظهار هغوی په کمنټس کې هم کوي دعاګانې هم کوي. تاسو چې کله نه هم راغلي یې خلک تاسو ډېر زیات خوښوي تاسو نه یو تمه ده هغه خلک چې کومو ته خو هیلپ وشو مدد وشو هر څه خلکو ته واپس شو هغه خلک چې کم تاسو نه پاتې دي چې هغوی تاسو ته راتګ غواړي تاسو سره ملاقات غواړي خواهشمند دي هغه غیور عوامو ته به څه میسج ورکول غواړي فرهان صاحب؟ دغه ټولو زموږ چې کوم اوسېدونکي دي دې ته دغه پیغام دی د چا په ریفرنس را نشئ زموږ افیس ته خپله راځئ تاسو خپله ښه غټ ریفرنس چې خپله راشئ نه چاته د وینا ضرورت دی چې موږ سی سی پي صاحب سره ملاویږو یا ایس ایس پي سره ملاویږو هېڅ چاته د وینا ضرورت نشته. زموږ افیس چې کوم دروازې دي هسې تاسو کلاو دي نه تاسو باندې ویټ کوو چې کښېنئ نه در باندې صبر کوو چې کښېنئ بالکل راځئ ستاسو ایشو به موږ ریزالو کوو. ټوټان ډیر زیات دي نن سبا هغوی د افسرانو په دغه باندې پیسې اخلي زه ته ایس ایچ او سره ملاوم پیسې دله درکوي راځه دله کار کومه یا د ایس ایس پي سره زه ملاوم زه ورته شفارس کومه نو هغه خلکو خلاف هم تاسو څه کاروایانې به کوئ. زه خو دا غواړم زه خو دا وایم چې دا به تاسو څخه بیا ډېرې زیاتې پیسې چې تاسو یې خلکو له دغه شانتې ورکوئ چې تاسو ته موږ دا خبره ماته لګي چې دا زه کله نه راغلی یم سی سی پي صاحب راغلی چې موږ تاسو ته کوو چې د هېڅ چا سفارش موږ ته نه دی پکار تاسو راشئ تاسو موږ خپله اورو خو که بیا هم تاسو سره ډېرې زیاتې پیسې نو بیا زه څه جواب درکولی شم. بالکل داسې خلک که وي چې ټاوټس وي د چا نوم استعمالوي راشي موږ ته ووایي بالکل سزا به ورکوو راګیرو به ولې به نه دا خو ټول مطلب بې حیا خلک چې دا کارونه کوي او د خلکو ته زه دا وایم چې تاسو سره ډېرې زیاتې پیسې دي چې تاسو د خلکو له ورکوئ چې تاسو موږ ووایو چې تاسو یو کس په ریفرنس راولئ هغه به روټۍ هم خوري هغه له به ګاډۍ هم کوي او دې ځای ته به راولي ته راشه په خپله خوښه راشه چې څه ټایم دړه غواړي راشه د افیس ته تا به ټول اوري. ډیره مهرباني سر. ګرانو کتونکو د ایس ایس پي آپریشن پېښور فرهان صاحب خبرې تاسو واورېدې د هغه وینا وه چې د سی سی پي او ډاکټر میا سعید صاحب او زما د افیس دروازې د هغه متاثرو دپاره هر وخت کولو دي هغوی د خپل فریاد منږ ته کوي بجای په دې که هغوی چاته شفارس کوي وینا کوي د هغې هېڅ ضرورت نشته ډایرکټ دی موږ سره رابطه کوي باقاعده د پولیس لاین ته راځي او هغه دا هم ویلي چې د کلي کچېرې انعقاد دپاره هغوی یو ځای خوښ کړی دی چې په هغې کې به ایس ایس پي آپریشن کلي کچېرې هم کوي. ګرانو کتونکو هغه وی چې د سزا او د جزا عمل شروع دی که هغه متاثره خلک دي او که هغه پولیس دی که کم یو پکې انوالو هغوی ته به ټیک ټاک سزا ورکړی کېږي. د هغوی وینا وه که چا سره پیسې ډېرې وي او خلکو له ورکوي نو هغوی سره زموږ څه کار دی بالکل چاته د رشوت نه ورکوي چا سره دی بالکل دا خبرې نه کوي ډایرکټ دی موږ له راځي خپل فریاد دی موږ ته وایي موږ به پې فوري ایکشن اخلو او هغوی سره به امداد مدد کوو. څنګه چې په سوشل میډیا تاسو وکتل چې خلکو ته کورونه هم واپس شو جایدادونه پلاټونه هم واپس شو په چې کومې په جرګو کې به خلکو پیسې اخیستې هغه هم خلکو ته واپس شوي دي.